محترم مسلمانانو، نن د جمعې د شپې یو خاص ترینه وظیفه، بهترینه وظیفه، پاورفل وظیفه تاسو انشاءالله وکئ. دا د یو کم سلو حاجتونو دپاره کافي ده، شافي ده، او انشاءالله چې یو کم سل حاجتونه به الله تعالی پوره کوي. او د ټولو نه وړوکی حاجت کم دی؟ غم دی. ستا هر غم چې دی ها غم به د الله جل شانه ختموي. که دا غم دی د محبت دی، که دا غم دی د نکاح دی، که دا غم دی د قرضونو دی، او که دا غم دی د کور د فریشانو دی، که دا غم دی د مسافرو بچو دی، او که دا غم دی د مسافر د خاوند دی، یا دا غم دی د داسې محبت دی چې تاسو سره رابطې نه کوي، نور څیزونه نه کوي. محترمو، دا ټول غمونه به الله تعالی په اوله درجه کې پوره کوي. او یو کم سل حاجتونه چې کم نور غټ غټ دي محترمو، هغه به الله تعالی مفت کې ستاسو دغه سر ته رسوي او دا حاجتونه پوره کوي. لهذا نن خامخا دا وظیفه شروع کړئ د خپلو غمونو، د خپلو حاجتونو، د خپلو مشکلاتو دپاره، د خپلو ناممکن حاجاتو دپاره. انشاءالله هغه الله به ضرور پوره کوي انشاءالله العزیز. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو معززو محترمو قابل قدر مسلمانانو، رونو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطن کې دی، الله تعالی دې ورته ډیره اوږده زندګي ورکړي او الله تعالی دې ستاسو د زړه مرادونه پوره کړي. مدرسه شروع شوې ده انشاءالله، پرون هم د سورت رحمان ختم کړی و، الله دې قبول کړي. انشاءالله روزانه به تاسو ته کوو او خاص د الله تعالی د رضا دپاره تاسو موږ سره هغه جوړو اوسیږئ. تاسو زمونږ ویډیوګانې ګورئ، موږ تاسو د الله تعالی د رضا دپاره هغه تاسو دعاګانې کوو، ختمونه کوو. محترمو، نن چې زمونږ کومه وظیفه ده هغه ده نن مې یو کم سلو مشکلاتو، بیمارو، مصیبتونو، تکلیفونو، غمونو د دې وظیفه ده. او دا وظیفه محترم مسلمانانو داسې وظیفه ده چې دا د هر حاجت دپاره هم تاسو کولی شئ او صرف 500 پیرې به وایي. ستاسو چې کوم ناممکن حاجت ته نه پوره کېږي د هغې دپاره تاسو صرف او صرف 500 پیرې وایي. صحیح شو؟ او د جمعې په دې شپې خو یې خامخا 500 پیرې ووایئ او مخکې وروسته د درود شریف ووایئ، نو انشاءالله چې الله تعالی به تمام غمونه، تمام مشکلات، تمامې پریشانۍ ختموي. د دې وظیفې معنی دا د محترم مسلمانانو چې یو طاقت هم نشته، صرف طاقت د چا دی؟ د الله جل شانه دی. صحیح شوه که نه؟ د الله تعالی نه بغیر څوک طاقتور نشته، او که څوک طاقتور دی هغه د الله جل شانه ذات دی. کله چې دا کلمه، دا وظیفه انسان په یقین سره کوي که نه، نو د دنیا یو طاقت هم د الله جل شانه د مرضۍ نه څه نشي کولی. او کوم انسان چې دا په یقین سره کوي، نو د الله تعالی په طاقت او قدرت سره به د انسان حاجت الله تعالی پوره کوي. ځکه د دې وظیفې معنی دا ده چې د دې وظیفې سره به دا یقین هم کې چې هر یو څیز چې د هغې په هغه د راګیر د الله تعالی په طاقت کې راګیر دی. د الله تعالی طاقت نه سیوا د مرغۍ پاڼه هم نشي خوځېدی. صحیح شوه که نه؟ د ونې پاڼه هم نشي خوځېدلی د الله تعالی طاقت نه بغیر. نو لهذا دا وظیفه موږ په دې یقین سره کوو چې الله تعالی طاقتور ذات دی، او انشاءالله د دغې طاقتور ذات نه به دا یقین کوو چې دغه الله تعالی به زموږ ستاسو بیماریانې او حاجتونه پوره کوي. صحیح شوه؟ نو محترم مسلمانانو، دا به تاسو څو پیرې وایي دا وظیفه؟ دا به تاسو 500 پیرې وایي. د جمعې په دې شپې باندې، بزرګه شپې باندې شروع کوئ یو. صحیح شوه که نه؟ او 500 پیرې به وایئ. مخکې به ترې 100 پیرې درود ابراهیمي وایئ، وروسته به ترې 100 پیرې درود ابراهیمي وایئ. محترمو، دا د جنت د خزانو نه وظیفه ده. د جنت د خزانو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته ورکړی شوې ده. نو لهذا چې د جنت د خزانو نه یو څیز راشي، نو د جنت مالک به دې وظیفې سره هر یو حاجت د انسان پوره کوي. صحیح شوه؟ دا د یو کمو سلو بیماریانو او د مصیبتونو او د پریشانو دپاره ده. لیکن وړوکې کومه چې پریشاني د الله تعالی بیا ستا د دې وظیفې سره ختمي، هغه څه دی؟ غم دی. غم ستا د هر یو څیز وي. ګوره، غم د بچو مې، د ښځې مې، د خاوند مې، د قرضونو مې، د پریشانو مې، د بیمارو مې. نو په لومبي سر کې د غمونه ختمیږي، نو بیا یې ولې نه کوې؟ بیا ولې دا وظیفه په صحیح طریقې سره نه شروع کوو؟ لهذا دا وظیفه چې تاسو هر ټایم کې کوئ، خو دې سره 2 خبرې لازمي دي. یو دا چې خبرې به پکې هیڅ چا سره نه کوې، نه دنیوي نه اخروي، هیڅ قسم خبرې به دې وظیفې دوران کې نه کوې. صحیح شوه؟ دویمه دا چې دا وظیفه به په کامل اودس کې کوې.
بغیر اودس نه به دا وظیفه نه کې چې اودس دې وي کې به او خبرې به پکې چا سره نه کې 500 پیرې به درود ابراهیمی وي یا بل درود شریف ته آسان درجه 500 پیرې به هغه وي او بیا 500 نه 100 پیرې به درود وي درود صحیح 100 پیرې بیا 500 پیرې لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله. یقینا مسلمانانو تاسو به دا وظیفه کړې مې خو دا کو یقین سره تاسو 140 پیرې وکړله 140 ورځې مو وکړله مسلسل یعنی 41 ورځې مسلسل هم دا وظیفه وکړه انشاءالله محترمو چې تاسو څه غواړئ الله تعالی به تاسو ته په دې 140 ورځو کې خامخا درکوي صحیح شوه خو شرط پکې دا چې خبرې پکې نه کوئ بې اودسه به یې نه کوئ صحیح شوه او انشاءالله مخکې وروسته سلسل پیرې درود شریف او منځ کې 500 پیرې لا حول ولا قوة الا بالله بس صرف دغه ځای پورې لا حول ولا قوة الا بالله. بعض زنانه وي ولا حول ولا قوة الا بالله بعض خلک وي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم دا به نشته صرف لا حول ولا قوة الا بالله بس الا بالله پورې ان شاء الله دا شروع کوي موږ ته هم دعاګانې کوي موږ تاسو ته هم کوو الله تعالی مو د زړه مرادونه حاجتونه پوره کړه الله تعالی تاسو ته ډېرې خوشحالۍ درکړي جزاک الله خیر احسن الجزاء فی الدنیا والآخرة.